मुफ्ती तुफैल राजी साहब के दिलचस्प और इस्लाही बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। मुंगे इस्लाम और मुसलमानी दादा यौसू तबको सर खास कड़ी दा बस दा मुसलमानी मुला पोया शो दागा इस्लाम पोया शा, तबलीग वाला पोया शो दागू इस्लाम पोया शा, मुजाहिदीन पोया शा दागू इस्लाम पोया शा, सूफियान पोया शा दागू खानका पोया शा और मदरसा पोया शा दागे तालिबान पोया शा। बस दिन आखवा मुंग जान दा सिकणु چې मुंग गाड़ो गोया द इस्लाम सर से ताल्लुक निश्ता। हालांकि गैर मजहबुन वाला, यहूदियत वाला, ईसाइयत वाला सोना मजहबुन दी दा मजहबुन वाला چې کله په یو مذهب کې داخل شي، مثلا دی عیسائی شو نو ددا د زندګۍ مقصد صرف او صرف عیسائیت پرچاري، یو سړی يهودي شو نو د يهودیت مقصد بیا د يهودیت پرچاري، یو سړی قادیانی شو نو د قادیانی د زندګۍ مقصد صرف د قادیانیت پرچاري چې زه قادیانیت خور کما۔ یو مسلمان دی واحد چې دې کله مسلمان شي بس دې ځان جنتی وګڼي او ذمہواری هیڅ نه ګڼي۔ تبلیغ والا جماعت سفرو په جهاز کې ناسو دا سفر چې دو کمل تکیدون هغه یورپ ممالک کو نو بدی کې مختلف خلک ناسي بجاز نو بدی کې یو زنانه ناستا دې زنانه د تبلیغ والا ته ډېر په غور سره کتا نو بدی کې چې کم ترجمان و د جماعت والا نو دې زنانه د هغه نه تپوس کړي دا څوک دي دا کسان، نو هغه ترجمان وته وی دا تبلیغ والے دي، مسلمانان دي، ته مسلمان یې؟ وینا نه نه زه عیسایان یم، زه عیسایان یم۔ وی دا مسلمانان چرته دي؟ وی دا مسلمانان زی بهر ملکونو ته د خپل مسلمانان رونو سره ملاقات کوي، د هغو حال احوال اخلي چې زمونږ هغه مسلمانان رونه په څه کیفیت کې دي۔ وی څونه مودې لځي؟ وی دا د درینو میاشتو یا څلورنو میاشتو جمعات ته ودال دځي، الته چې لاړ شي نو د قورز به تیری کې واپس به راځي۔ وی آو وی هغه عیسایان وخاندل، وی دې چلې وکړو، وی مونږ هغه ښځې ته هغه ترجمان وی چې ولې ته خو دې زموږ په دې وخاندل او دې چلې وکړو، وی چې تاسو نشئ کولی، تاسو اسلام نشئ خورولی۔ وی هغه ترجمان ورته چې ولې لکه څه وجه ده د دوی دا قرباني پوره کور یې پرېښی، ښځه بچي یې پرېښي، کاروبارونه یې پرېښي، وطن یې پرېښود او دونه قرباني کوي وځي۔ وی هغه ښځې ورته وی چې زه عیسایانه یم او زه هم زما د عیسایت د پرچار دپاره دغه پلانکي ملک ته کم ملک ته چې تاسو ځئ، خو ما د خپل ګاډ سره هغه عیسی علیه السلام د خپل ګاډ وای، ما د عیسی علیه السلام هغه ته خدای وای، د خدای زوی دی، ما د هغه سره د ګاډ سره دا وعده کړی دا چې یا په دغه ملک کې عیسایت خوريږي او یا با زما په وجود کې عیسائی تر څو پورې زه ژوندی یم نو زه به د عیسایت پرچار کوم۔ دا پکې لازمه خبره ده چې 3 میاشتو لازم او 4 میاشتو لازم، دا نه زما د زندګۍ مقصد عیسایت خورول دي او مسلمان دلته بے فکر ناست دی که څوک محنت کوي جو هغه باندې دومره اعتراضات کوي چې هغه محنت کوي جو میرا وګورځي چې مړه تکې نه تسکه او په خپل د هیڅ هم نه دی، صرف دې ته ناست دی چې په یو باندې ګوته اوچته کی، په بل باندې ګوته اوچته کی، په بل باندې ګوته اوچته کی۔ غیر مذهبونو والا چې کله یو مذهب قبول کی نو د هغو کوالټي دا ده چې هغه وایي زه د مذهب دپاره یم، زما کاروبار رسته دی، زما ښځه او بچي رسته دي، زما رشتہ داران رسته دي، زما نورې خبرې ټولې رسته دي، اول نمبر زما مذهب دی دا به خورومه او هغه د دې دپاره لګیا دي، خپل کوشش کوي، خپل ځانونه ستړي کوي۔ یو مسلمان دی چې دی اوده دی، بس دی اوده دی، دی صرف په خپل کاروبار پسې نښتی، مسلمان صرف د خپلې پیسې پسې نښتی، مسلمان صرف
د دنیاوي خواهشاتو په ځین خاطر